د شیرپو عام ولس وایي چې د شیرپو په RC کې ډاکټران ګمارل شوي دي خو خپله ډیوټي نه کوي او له وجې مریضان د سختو ستونزو سره مخ دي او په لګېدلو ناروغو کې یې زیاتوالی راځي چې ورسره په سیمه کې د ناروغو کچه زیاته شوې ده. دوی وایي چې د زنانو ډاکټره خو هم تعینات کړی شوی خو هغه خو هسپتال ته وخت نه ورکوي یا خو راځي نه او که راشي نو د خپلې ډیوټۍ وخت ختمېدو نه وړاندې دفتر پرېږدي. دوی وایي چې موږ د صحت محکمې اعلی چارواکو ته خو هم ګیلې کړې دي خو څه غوږ یې پرې نه دی ګرولې. د صحت محکمې چارواکو دغه ګیلو ته څه جواب نه دی ویلی خو د شیرپو یونین کونسل پخواني د تحصیل ممبر فضل دیان شیرپو وایي که د ګل دروازې پورې د دوی د هسپتال مسلې حل نه کړې شوې نو په ضد به احتجاجي مظاهره کوي. موږ خو د ډیچو پورې خبره وکړه د دې میډیا پتروته ته دا خبره در رسو چې د شیرپو د هسپتال حالات ډیر زیات خراب دي. برای مهرباني په دې باندې ایکشن والے کم ډاکټران چې ډیوټي نه کوي هغه په ډیوټي کې کم چې بیا مخوا دې خوا کوي موږ له ترانسفر کې موږ له دانه چې پلان کې راولې ډنګري ABC چې کم یو ډاکټر هم تاسو راولې هغه راولې خو چې هغه دلته په خپل ټیم راځي او په خپل ټیم باندې ډیوټي کوي او چې کم د چوټي ټیمي پاغه باندې زی او عوامو ته سہولتي زموږ دې سره مطلب دی چې 9 بجې OPD کولاویږي او کم چې هغه 2 بجې ټیم دی اعلان کې 2 شفټ دلته چلیږي او پړومبي شفټ کې څوک نه ډاکټر نه نو په دویم شفټ کې بتا تاسو ډاکټر ملو شي. دغه شان کومه وګورو د هسپتال کې ګایني ډاکټر به مخ کې وا اوس پکې نشته دا غیم سخت ضرورت دی. دلته موږ سره ایکس ری سیستم شته کسان پښتا ناستي ډیوټي کوي خو چونکه د جنریټر دغه د فنکشنل د سٹارټ کیږي خو د ډیزلو د وجه چې کم دی هغه بندي او مشکلاتي د سکول د وبو دغه تل کې سیستم لګیدل دی هغه چې د فنکشنل نه دی هغه سیستم خراب دی. دغه شان کومه په لیبارټری کې وګورو کو دغه شان د دې مونږه نور ته وګورو خاص کر زنانو او مشرانو ته ډیر زیات تکلیف دی. په دې کې د زنانو ټول هغه ډاکټره په کار دا چې غیب کمه مسلې وي چې هغه به عزت طریقې سره حل کیږي. مونږه دغه فیاض صاحب ته ریکوست کوو باقي هیلث ډپارټمنټ چې دا غوینه دا پرزور مطالبه کوو د پیر دروازه پورې دا سیستم دا شی ټیک کې کو دا شی تاسو ټیک نه کو د هسپتال کې دا سټاف پځه کې نه ناستو دا OPD نه چلیږي نو دا غینه پس په بیا مونږ روزو او یو غټه درنه بکو ان شاء الله. په هسپتالونو کې بنیادی مسلې د ډېرې مودې راځي دوامداري دي خو د صحت محکمې په تیر وختونو کې په میډیایي بیانونو کې ویلي چې دوی په دغه ستونزو د قابو موندلو هڅه کوي خو تر اوسه وخت پورې داوته عملی جامه وانه غوستې شوه. علب خان شیرپو دلبر نیوز تحصیل تنګي د شیرپو